امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسجد نبوی ته راغی یو ورځ تیر شو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو ته وی مال اجازه راکې ززم شاګردانو ته حضرت مسجد نبوی ته مدینه منوره ته راغلی او دلته خلک کلونو باندې دي حضرت داسه کوي زمنګ د عملګری و موږ ته سوې چې ګور استاسو امام صاحب راغی یو ورځ پس لاړو هغه ورته سوې نو دویم ورځ په تکلیف سره تیر شو بیا ورته وی زم مال اجازه راکې هغه ورته حضرت لک صبر وکړه درې شپې ته ایثار کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه درې شپې ته ایثار شو درې شپې وکړه وی بس سم هغه ته حضرت راز خوراتو څه چل دی چې ته په مدینه منوره کې تنګي وای نه تنګ نیم وای قسم به چې راغلی ما نو تشه ډک او د سماته دوانه ملانه دي کړی او د دې وجه نه نکو که په مدینه منوره کې اسنه زده سي ته ورشم چې انت زه تشه او د سماته تکینم او اسنه چې هغه د سي چې په هغه ځای د محمد رسول الله قدمونه لګیدل دا زمونږ د اسلاف او تاریخو هغه مسجد نبوي چې د پیغمبر علی السلام په احادیث منور د پیغمبر علی السلام جسد اطهر پاغه کې پروت دی مسلمانانو ته حکم داده چې تاسو په پدې کې خبرې په مزه کوئ چغې په پدې کې نه وخی بیګا په هغه مسجد نبوي کې د مسجد نبوي ټول عزت پامال شوی دی یو داسې نسل یو داسې بېخونده خلک چې د هغې نه دیني تربیت شته او نه اخلاقي تربیت شته مسلمان هلته خو به د یو عام مسلمان هم احترام کوي یو عام مسلمان او بیا هلته کې دغه بې تربیته خلک هغې بیگا چې کوم زمونږ د پاکستان وزیر اعظم صاحب تللی دی نو په هغه پسې هلته د چور نارې وخي په مسجد نبوي کې دننه او دا د کرایه ټټوان نه دا بعضې د کرایه ټټوان دي ورله دلیلونه ګوري وایي دا خو د مسجد نبوي نه بارو نو ستاسو دا صاحب خو چې بتلو د جاز نه به پیزار وستو دا مقدس دی نو د الله بنده ته خو د هغه پیروکار نو بیا د هغه تقلید خو وکړه که نه د هغه نه خو دا ډېر دا خو د حرم شریف منځ دی په هغې کې د پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي توهین کیږي